الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ډیرو زیاتو عزتمندو مسلمانانو ورونو او زما د دین اسلام خويندو میندو د فهم قرآن او سنت د کلاس نن پنځمه او آخري ورځ ده او نن زمنګ د پنځم کلاس د درس موضوع ده خواتین کی فرائض و ذمہ داریاں چې زنانو او د خواتینو د ښځو کم کم فرایض دي او کمی کمی د هغوی ذمہ داری دي او ذمہواری دي هغه فرایض او هغه ذمہ داری چې دا ورله الله ورکړي دي یو خو داسې ذمہ داریانې او داسې فرایض دي چې هغه د بعضې حکومتونو د طرف نه وي د بعضې برادرو د طرف نه وي د بعضې قومونو د طرف نه وي بعضې مجبوریانې د زنانو نه هغې باندې خبره نه کوو بلکې ذمہ داریانې به هغه وي چې کومې ورته شریعت ورکړي دي نور خدا د بعضې معاشرو خپلې مجبوریانې چې به زنانو باندې څه اضافي بوجونه اچولي نو هغه به موږ اسلام ته نه منسوب کوو که نن سبا بعضې نادانه په اسلام باندې دا اعتراضونه هم کوي چې اسلام زنانو له حق نه دی ورکړی او کارونه پرې ډېر دي نو دا خبره غلطه په دې وجه باندې ده چې دا ذمہ داری او دا بوجونه ول زمون خپل معاشرو ورکړي دي نو هغه ولې موږ اسلام ته منسوب کوو چې کومې ذمہ داریان اسلام ورکړي په هغې باندې به خبره کوو دا یو حقیقت دی چې زمونږ د معاشرې نیمه حصہ
دا په زنانو باندې مشتمل ده او نیمه حصہ دا په نارینه باندې ده. دویم حقیقت دا دی چې نارینه بغیر د زنانه نه او زنانه بغیر د نارینه نه په دنیا کې وخت نشي تیرولی. ځکه خو کله چې الله رب العالمین حضرت آدم ابونا علیه السلام پیدا کو نو د هغه سره د ژوند د تیرولو دپاره د بل نارینه انتظام نه کو، بلکې د هغه سره د ژوند د تیرولو دپاره د مور بیبي حضرت حوا علیه السلام د هغې انتظام وکړو، هغې پیدا کړله. نو زمونږ دا دنیا چې وجود ته راغلی ده دا هم د یو نارینه او د یوې زنانه نه راغلی ده. په دې وجه باندې زمونږ په دې دنیا کې او زمونږ په ژوند کې څومره کردار چې د نارینه دی همدغومره کردار دا د زنانه دی. اسلام زنانه د کار نه منع کوي. اسلام او شریعت زنانه د نوکرۍ نه او د جاب نه منع کوي. اسلام او شریعت زنانه د ښه ژوند د تیرولو نه منع کوي، خو د نارینه دپاره ځان له حدود دي او د زنانو دپاره ځان له حدود دي. نارینه به په خپل حدودو کې خپل کردار ادا کوي او زنانه به په خپل حدودو کې خپل کردار ادا کوي. او دا حدود الله رب العالمین موږ ته ذکر کړي دي قرآن عظیم کې. په دې وجه باندې د زنانو حقیقت هم تسلیمول پکار دي چې د زنانه دا زمونږ سره نیم امت دی او زمونږ د معاشرې نصف حصہ ده. اگر چې زمونږ په دې شریعت کې چې کم غټ غټ کارونه دي او لوی لوی کارونه دي نو هغه د نارینه‌و ته حواله دي. نو کله کله بعضې زنانه په دې باندې اعتراض کوي اگر چې زمونږ د پښتون معاشرې او د مسلمان معاشرې زنانه نه د یورپ او د مغرب یا د هغوی نه متاثر زنانه کله دا اعتراضونه هم کوي چې ولې نارینه ګاډی چلولی شي نو زه نشم چلولی. اگر چې په زنانو د ګاډي چلولو پابندي نشته دی خو د هغې دپاره به خپل حدود دي. یا نارینه په بینک کې او یا د ټلینار او د جیز او د موبیلینګ په فرنچایز کې کار کولی شي ولې زه نشم کولی. او یا دا ده چې نارینه په بازار کې بزنس کولی شي دکان کولا وهلی شي نو ولې زه نشم کولی ما کې څه کمی دی. او داسې وایي چې موږ به د نارینهو سره بالکل شانه به شانه به ولاړ یو، کم کار چې نارینه کولی شي هغه زنانه کولی شي. دا خبر غلطه ده او دا یو قسم د ځان سره ظلم دی. په دې 12 مارچ په دې 8 مارچ باندې کومې زنانه چې د احتجاج کوي او د خواتینو د حقوقو په نوم باندې کومې مظاهرې کوي نو په هغې کې څه داسې ناشنا ناشنا نارې به تاسو لیدلې مې او لیدلې به مې وې اورېدلې به مې وې تصویران به م کتلي وو. یوې زنانه په لاس کې ویلپانه راغستې ده. ویلپانه د ډریوران چې کوم دا ګاډي ته ټایر کله بدلی او په لاس کې نیولې ده وایي چې مجھے ټایر بدلنا آتا ہے، زه ټایر بدلولی شم. دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی چې دا ولې خلک وایي چې زنانه کمزوری دی او سن پې نازک دی او دا ټیرونه به نارینه بدلوي او دا کار به نارینه کوي. زه هم د ګاډي ټایر بدلولی شم، ما ته ازادي په کار دی چې ګرځم. دا مې یو زنانه آواز وکړو. یوې زنانه پکې داسې اواز هم کړی او تاسو به کتلی وو موزې ورسره د خپل خاوند په لاس کې دي. موزې د هغې تصویر دی نو یو आवाज یې کړی دی چې مجھے کیا پتہ ہے کہ تمہاری موزے کہاں ہیں. دا اصل کې خاوند نه د ازادۍ او د بغاوت اعلان دی. په دې زما زه په دې څه خبر یم ما ته څه پته ده چې ستا موزې په کوم ځای کې پرتې دي. مطلب دا دی چې د خپلې جرابې او موزې بوټانو انتظام په خپله کو زه به خپل کوم. دا مطلب دی اصل کې. دغه لیبرل زنانه او هغه آزاد خیالې ښځې د هغوی اوازونه وو چې دا زه په خپله باندې کولی شم. او بعضې نورې داسې نارې وې چې هغه سړی په دې خپله خوله باندې نشي ویلی. نو زه یم دا د زنانو ته مس انډرسټینډینګ دی، دا د زنانو غلط فهمیانې دي. دا خو شریعت د دې زنانو سره احسانات کړي دي چې دا غټې غټې ذمهدارۍ سړو له ورکړي دي او زنانو ته ډېر کم کارونه حواله کړي دي. کم کارونه د زنانو د فرایضو خبره به انشاءالله د یو حدیث په رڼا کې زه کومه چې زنانو کمې کمې غټې غټې ذمهداري دي. بیا به تاسو په خپله باندې فیصله وکړي دا زنانه به یې وکړي دا خویندې میندې به وکړي.
چې شریعت چې کم حقوق موږ لره کړی دي او کم ذمہ داری زمونږ دي آیا دغه خدي او کنه موږ چې په زور په خپل وګو باندې راوچتي کړی دي دا ډېرې زیاتې خي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو نارینو په تربیت کې معمولی کوتاهی نه ده کړی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې فرمایي چې انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. زه خو الله استاد را لګلم، زه خو معلم را لګلې شوم او زما مقصد د ژوند دا دی چې زه بهترین اخلاق او تتمیم او تکمیل وکم. خپل اخلاق پوره کم مخکې شته، سخا اخلاق د مخکې نه موجود دي، دا غي به تایید وکم او کم چې نشته دي نو هغه په دې معاشره کې رایج کم. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل आवाज دی، معلم دی، اوس کمه نه دی پرې خودلې شوی. راځي ګورو منګه چې د شریعت پرنا کې او د احادیثو پرنا کې د زنانو کمی کمی ذمہ داری دي، کم کم کارونه زنانو له پکار دي. دا یو حدیث دی د مور بیبي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها، د مسلمانانو مور، یعنی د داسې چانه حدیث نقل شوی دی چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څنګ ملګری دی، ام المؤمنین، یو اتنټیک سورس دی او دارنګه اصل مصدر دی چې د نبی علیہ السلام نے براه راست په خپل کور کې دا خبر اوریدلې ده. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو په باره کې څلور خبرې کړې دي. عزتمندو خویندو میندو دا واورئ تاسو کمی کمی خبرې دي. اول نمبر خبره دا ده چې المرأة اذا صلت خمسها وصوامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت. نبی علیہ السلام ویل چې زنانه څلور کارونه کله وکي نو د جنت چې کومه اته دروازې دي په دې اتو دروازو کې چې کومه دروازه خوخه نو په دروازه د جنت ته ورننوځي. کمی کمی ذمہ داری دي. یو پاغه کې دا دی چې کله زنانه 15 وخت منځ په ټیم ټیم باندې کوي، په ټیم ټیم باندې منځونه په ټیم باندې فرض دي. په منځونه کې نا وخت کول دا ګناه ده. هغه یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بعضې سس پس سړی مازدیګر ټیم داخل شي او دا یو وس پاسېږم حتی چې د انور په زړېدو باندې شي نو دا پاسېږي او فنقر اربعا څلور ټونګي ووهي او په منډه منډه باندې منځ ختم کړي. نبی علیہ السلام تلک صلاة المنافقین، دا خو د منافقانو منځ دی. لہذا د زنانو اول ذمہ داری دا ده چې دا به 15 وخته منځ به کوي، 15 وخته منځ په ټیم ټیم باندې به کوي. حقیقت دا دی که زنانه ته سړی وایي چې د دې غره نه ګېډۍ راوړه دا ورته اساني. زنانه ته وایي چله شا بکه او د پلانې زنانه ډاکټر له بوزو بیماره ده، څه تکلیف دی او ته ورسره لاړه شه او 3 شپې ورسره وکړه، په یخ هسپتال کې ورسره 3 شپې کوي او د دې سره سره څومره ګران کار چې ورته حواله کوي نو دا ورته هېڅ هم نه ښکارېږي. خو یو دا مونځ داسې دی که نه مونځ چې اوس دا دې مسلې له ګوتې نه ورځي، اوس پاسېږم. حقیقت داسې دی چې اکثر د زنانو منځونه الله دې ورته معافي وکړي د په دې مونځ کې ډېر تاخیر کوي. نبی علیہ السلام نه بس شناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې هوښیار ډاکټر او داسې هوښیار حکیم دی او نه بس شناس چې کله به د چا تپوس د یوې خبرې وکړو هغه ته بې فایده نه وه، نبي علیه صلات وسلام به له بل جواب ورکړو، اب یې پرېښودو. ځکه نبي علیه صلات وسلام ته پته وه چې د دې سړي علاج په څه باندې کېږي، یا به چې په چا کې کومه کمزوري وه نو نبي علیه صلات وسلام ورته هغه ښودله. لکه زه به د هغې یو څو مثال ویم په دې منځ کې تاسو پوه شئ. نبي علیه السلام یو ملګری راغی د الله رسوله په دې عباداتو کې د ټولو نه غوره عبادت کوم یو دی؟ نبي علیه السلام ویل ذکر ډېر غوره عبادت دی، هغه ته ذکر ویلی دی. بل یو ملګری راغلی دی ای الاعمال افضل یا رسول الله، په دې اعمالو کې غوره عمل کوم یو دی؟ نبي علیه الصلوۃ والسلام هغه ته وایي منځ په اول وخت کې کول دا غوره عبادت دی، غوره عمل دی. بل ملګری راغلی دی وایي د الله رسول ټول نه غوره عبادت کوم یو دی؟ ویل بر الوالدین، د مور او پلار څخه ګړه کول. یو بل ملګری ته ویلی دی د الله رسول کوم غوره عبادت دی؟ ویل جهاد فی سبیل الله غوره عبادت دی. یو بل ملګری راغلی و چې ای الاسلام افضل، ویل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، هغه مسلمان او دغه مسلمان اسلام غوره دی چې بل مسلمان د لاس او ژبې د زر نه محفوظي. جوابونو ته ګوري، سوالونو ته ګوري. تاسو یو سوال دی شپږ جوابونه نبی علیہ السلام ورکړل، ولې ورکړل؟ دا نبی علیہ السلام نه بس شناس.
دا یو کس چې کوم هغه ته وایي د مور او پلار ښېګړه غټ عبادت دی د منځونه هم برابر دي روژې هم برابر دي جهادونه هم کوي خدمت هم کوي مور او پلار سره ښه تعلق نه لري هغه ته دغه غوره عبادت ښکاره کوي نور پرېږده دا عمل دی برابر کړه دا کم سړی چې هر څه برابر دي مور او پلار هم خدمت هم کوي خو مونځ په ټایم باندې نه کوي نبي علیه السلام هغه ته وایي ستا غوره عبادت دا دی چې مونځ په ټایم باندې شروع کړه نبي علیه السلام نه بس ناست او دا کمزوري نبي علیه السلام ته ښکاره شوې وه چې زنانو کې دا مسلې دي ځکه نارینهو ته نه وایي نارینه خدا سي رولې دي هغه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام جمعات ته راغی او جمعات کې ګڼه نه وه خلک لږو نبی علیه السلام زما شوق دا دی چې زه د ځان په ځای باندې یو بل سړی مخکې کړم چې هغه مسلمانانو له جمع وکړي او زه د ځان سره څه ملګري نور والمه او ورته ویم چې ډېر لرګي را جمع کوي او چې څوک جومات ته نه دي راغلي چې دا کورونه وله وسېځمه هغوی ته داسې وایي نو زنانو اول ذمہداري دا ده چې ګورئ 5 وخته مونځ او په ټیم باندې کول 5 وخته مونځونه په ټیم باندې کول المرأة اذا صلت خمسها دا سدسې د حدیثو کلاس نه دی چې موږ د احادیثو لطایف او باریکیات بیانو خاصه یو نکته او زه بیان کوم سره چې زنانه به هم نفل عبادت کوي او نارینه به هم کوي عام طور باندې نبی علیه الصلاة والسلام د نوافل او عبادت ډېر فضایل بیان کړي دي څوک چې یو عمره وکړي څوک چې د اشراق دا مونځ وکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله ورله د حج ثواب ورکوي یو حدیث کې د عمرې ثواب راغلی اشراق مونځ وکړي نو الله ورله د عمرې امره ثواب ورکوي د حج امره ثواب ورکوي بعضې خلک په دې اعتراض کوي 2 رکعت د مونځ څنګه د حج برابر دی دا یو قسم موټیویشن او ترغیب دی زه تاسو د ناستو خلکو کې څومره خلک د اشراق مونځ کوئ چې آسان دی نو ولې موږ نه کوو ګران کار دی که دا آسان وي تاسو ټولو به کولی که نه ګران کار دی دا په کلي کې 2-3 سپین ګیرو ته دا صرف دا سعادت میلاویږي بل چا ته نه میلاویږي هلکې د اشراق دا ټایم په هر چا باندې راځي نه پکې څوک ودی خلک ښه ټیک راپاڅېدلی یا په پټي کې دی یا په ډیوټۍ کې دی لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اشراق او د تهجد د ټوله بیان کړی دي البته زنانه ته د 15 وخت مونږ خبره کوي دې مطلب دا نه دی چې زنانه نوافل نشي کولی کوي با اصل پابندي به د 15 مونږونه کوي اصل پابندي او کوم چې نفل عبادت دا به د خاوند په اجازه باندې کوي کله کله د خزه د خاوند په دې باندې مرانیږي چې خزه ډیره زیاته دیندار ده او هغه خاوند له بیا ټیم نه ور کوي د خپل مونږونو او د خپل درسونو غم وسره مدرسې ته زما سکول ته زم کله کله د خاوند خزه په دې ورانه راځي چې د په سکول کې استاد ده دا خزه او دا خاوند له پراپر ټایم نه ور کوي یا مدرسه کې درسونه کوي او خاوند دی خپه دی نو د سکول استادي به هم دا خزه پرېږدي د مدرسې درس به هم پرېږدي خپل خاوند به ور خوشحاله ساتي په دې وجه یو خاوند په خزه باندې دا اعتراض کوي چې ته به ګورې په مدرسه کې درسونه نه کوي غلط کار کوي خاوند به د اخلاق دی ولې بند دی یا سکول کې استاد ده او یا بل څه جاب دی ډاکټر ده او دا خاوند دی دا جاب به نه کوي نو غلط کار کوي ولې ورته وي خو که ورته ویل نو خزه به ټیک ټاک پرېږدي ځکه درس کول د مدرسې دا مستحب اعمال دي په سکول کې نوکری کول مستحب اعمال دي او د خاوند اطاعت فرض دی لہذا دا به د خاوند اطاعت وکړي نو په دې نفل عبادت کې او په دې مباحاتو کې په مستحباتو کې د خزه د خاوند بیا تابع ده مشهور حدیث دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي د صفوان رضی الله تعالی عنه صفوان ابن معطل مشهور صحابي داغه زنانه یو پیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته رااله او په خپل خاوند باندې د نبی علیہ السلام مجلس کې رپورټ وکړ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په خاوند باندې زما 3 تحفظات دي 3 اعتراضونه دي ویلی یو اعتراض مې پیدا چې دا منځ ته نه پاسېږي د ساري نه وخت پاسېږي خپل خاوند یادوي نه وخت پاسېږي زه پاسوم دا نه پاسېږي سار مونځ کې تاخير کې په ټیم نه پاسېږي جمع ته نه پاسېږي دویمه دا ده چې زه کله مونځ کوم نفل دا ماته وایي مونځونه مه کوه ما د مونځ نه منع کوي د حدیث د گهرایي ته سوچ کوئ تاسو او خاص کر زنانه دی ورته ښه توجه وکړي وایي دا خاوند ماته وایي چې نفل مونځونه مه کوه او دریم نمبر چې زه کومې روجې نیسم نو دا ما د روجو نه منع کوي زه د ایام بیز روجې نیسم د خمیس روجه دغه شان د پیر د ورځې روجه زیارت او پیر دا روجې د حدیثو کې راغلي زه دا نیسم او دا خاوند ماته وایي چې دا مه نیسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د یو کس خبره نه اورېدله دواړه بیا اورېدل من کې خو بدقسمتي دا وي د یو کس خبره واورو د بل هم نه اورېدلې ایسته د یو ملګري شو نو اکثر په غلطه باندې دغه حمایت منګه کړی دواړه واوره چې څوک په حق دی څوک په ناحقه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغتو صفوان ابن معطل ته وی پتا باندې خزې دا اعتراضونه کړی دي دینه معلومه دا شو خزې تر حق حاصل لې چې کله خاون کې څه کمزوري نو چې باغې څوک خبر کی په دې خاون بیا نه خپګيږي غلطیاں دي کنه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفوان ابن معطل ته صفوان پتا باندې د خزې د درې ترازونه کړی دي دی وضاحت وکا ټول سار مانزه ته نه پاسېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفوان د الله رسوله غریبانان خلک یو د شپې د ناوخته پورې په دې پټو کې مزدوریانې کو زمینداریانې کو او په من کې یو خاندانی بیماری ده چې من کله ودو شو بیا پاسېدی نه شو. دا زمون خاندانی بیماری ده. بعضې خلکو کې داسې وي په ډانګو نه پاسېږي چې ته په یو ډډه اړې هغه په بله ډډه باندې اوړي. سره د دې نه چې دا وایي زه پاسېږم خو هغه یو استاز دی نوم یې نه علم هغه ویل چېرته پېښور ته روانو شاګردان به شاید پیژني پېښور ته روانو یو پروګرام له پلین کوچ کې وی چې مردان ته روان دی نو هغه چې کله پلین کوچ ته ختلی دی نو چې په پېښور په اډه کې ګاډی کلنډر کله هلکان او دا سورلیانې کوزوي نو دی راپاڅېده او چې زه خو مردان ته تلم دا وده پاتې شوی واپس وی چې مردان ته ځم واپس د ګاډي په مرګره کې بیا کو شوی دی. بعضې خلک داسې مي چې هغه خوب ډېر زیات ورځي. نبی علیه صلات وسلام ورته ویل چې ګوره ته ناوخته سملې خدمتونه کې کارونه کې او بله دا ده چې ستا دا مسله ده نو ته معذور یې بس عزسته یې قسته یا صفوان پسولې صفوان چې کله پاسېږي اول مونځ کوه بس کوشش کوو چې په ټیم پاسې خو که ناوخته شو نو بیا اول داسې مه کوه چې ورېږه اول زه غسل کوم او ناشته کوم او ځان برابروم نه اول مونځ وکړه بیا د کارونه وکړه اول دا شو. دویمه مسله وي په تا کې دا ته را ښځه د نه په لمونځ نه ولې بندې او ته د روژو نه ولې بندې ولې دا روژې به نیسي که نه مونځونه به کوي که نه. نو حضرت صفوان ورته وویل د الله رسوله زه ځوان یم زما نوی واده شوی دی زما ضروریاتي او زما دا ښځه چې مسله باندې ودرېږي بیا ولاړئ بیا سلام نه ګرځئ ډېر وخت وشي او زما ضرورتونه او دا په مسله باندې ولاړئ. دویمه دا چې د شپې خو زما هم دقه مسله ده چې د شپې موږ ناوخته پورې دیاړیانې کوو بیا له خوب راځي زه چې د ورځې کله کور یم نو زما ښځه روژه نو زما خو خپل ضروریات دي زما په دې ښځه باندې حقوق دي. نبی علیه صلات وسلام هغه ښځه ملامته کړه ویل بالکل دا خبره ټیک کوي چې نفل روژې نیسي او کله نفل منځونه کوي نو د خپل خاوند په اجازت باندې کوه چې ستا خاوند کله په کور کې نو بیا به ته نفلي روژې نه نیسي که نیسې د خاوند نه به تپوس کې یا قضا روژه ده یا قضا منځ خو به کوې خو قضا روژه ده نو به د خاوند نه تپوس وکړه چې په کوم ټیم کې ونیسمه ستا خاوند په کور کې دی نو څه وخت به دغه بل ځای کې کار پېښېږي بیا یې ونیسه خیر دی. دې نه معلومیږي دا چې د زنانو ذمهداریانې دا محدود دي خو موږ په ځان باندې څه نور بوجونه اچولي دي. نو په د خواتینو په ذمهدارو کې اول نمبر ده 15 وخته مونځ په ټیم باندې کول په اول وخت کې کول. الله دې زمونږ خویندې میندې ټولې مونځګزارې جوړې کړي الله دې موږ ټول مونځګزار کړي. اصل عبادت ته عماد الدین دی معراج المؤمن دی مناجات المؤمن دی د الله سره خبرې اترې دي د الله سره جرګه ده. دویم نمبر نبی علیہ السلام سویل وسوامت شهرها چې دا زنانه د رمضان المبارک روجې کله نیسي سوامت شهرها رمضان روجې چې راشي بس دقه روجې نیسي دا نور روجې هم دي ایام بیز دی او د عرفې روجه ده دا د حسنیانو دا د لسم محرم د عاشورې دا روجه ده د زیارت او د ګل دا روجه ده دا روجې هم غوره روجې دي. او ښځو ته وایي چې ستاسو ذمهداري دا ده چې تاسو د رمضان د میاشتې روجې نیسئ دا نورې د خاوند په اجازت باندې نیول دي. رمضان د میاشتې روجې صرف دقه ذمهداري ټول کال کې په 12 میاشتو کې یوه میاشت روجې په تا باندې دي یوه میاشت او 15 وخته مونځ. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې احسنت فرجها دا اهم ذمهداري ده. زنانه ته وایي چې ستا بل کار دا دی ته به د خپل بدن حفاظت کې احسنت فرجها دې زنانه حفاظت د خپل عورت او د خپل بدن وکړو چې زنانه د ځان حفاظت شروع کی زنانه چې دا خپل حیا او خپل کردار برابر کی د خپل پردې خیال وساتي د دې په ټول کار بدای چې بس دا ځان پټ وساتي پټ دا ځان ښکاره نه کی چرته دا خپل ویښته ښکاره نه کی دا خپل مخ ښکاره نه کی په هغه ځای کې دا ونه ګرځي په کوم ځای کې چې د لپاره ګرځېدل ناجایز دي په هغه ځای کې دا تعلیم ونه کی په کوم ځای کې چې دله تعلیم کول ناجایز دي په هغه ځای کې دا ونه ګرځي په کوم ځای کې ګرځېدل ناجایز دي دقه د زنانه ذمهداري ده. نو په دې ځای کې په زنانو کې په نارینهو کې فرق دی نارینه کولا او مخ ګرځي او زنانه دا پټ مخ ګرځي. زنانه ته وایي چې تاسو څه وکئ یدنین علیهن من جلابیبهن زنانو ته وایي دا خپل مخونه باندې دا غټ غټ پړونه راښکته کوي دا برقې پرې راښکته کوي په دې وجه باندې خویندو ګورئ پرده دا نه ده چې سړی د پوزې نه لوپټه توکي او صرف خوله پټه کړي پرده دا ده چې د بر نه به سړی لوپټه ښکته راځوړندوي
تا وهل نه دي راغلي د بر نه راځوړندول راغلي دي صحیح پردم دا ده دا کمې برقې چې زمونږ د زنانه په سرۍ دا نور هم څه ګناه نه ده زه نه یم چې دا ګناه ده خو صحیح پرده هم دقه ده چې په دې برقه کې خلک دا مخ باندې دا کپړه د پاسه راواچي دا د قرآن صحیح حکم دا زنانه پالو کوي نبی علیہ السلام تعالی ویلو کنه تخپل لوریان قل لبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن زنانو توایا چې دا خپل صادرګي په ځان راخکته کوي نو دا صحیح پرده ده نن سبا خو زنانه ولپټي خو پرې خودلې دي بلکې اکثر کله کله په دې میډیا باندې زنانه راشي نو باغی خلک اعتراض کوي د کراچۍ کې یو زنانه وا ایم پی ای په دې 13 ورځو کې هغه پرده شروع کړې ده د صوبایي اسمبلی ممبر ده د کراچۍ چې پرده شروع کړله ناشنا خبر ده چې پرده نه کوله چام په اعتراض نه کو او چې هغه کله پرده شروع کړ د لیبرلز خلکو په هغه باندې ډېر لوی اکشن واغستو دې پرده شروع کړې ده نو چې چاله بیا د اعتراض بل چل نه ورتلو ځکه چې پرده کول خو حکم شرعي دی وای مخکې ولې نه کوله مخکې نه کوله وسې شروع کړله مخکې ورته پته نه ولګېدل یو څه ته پته ولګېده دا ولې موږ اعتراض کوو یو کې موږ سړی نه پرېږدو چې کله نه کوي وایي دا پرده نه کوي چې شروع کړي وایي دې پرده شروع کړله دې پکې خپل مقاصد دي که هر څه دي که خپل مقاصد دي خو د الله تعالی حکم پکې پوره شو که نه د الله حکم پکې پوره شو لہذا زنانو ته چې تاسو د پردې خیال وساتئ د پردې خیال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ګورئ چې المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان وی زنانه چې کله د کور نه وځي شیطان یې ساري استشراف دی ته وایي سړی داسې د لاس په دې وروځو باندې په دې سترګو باندې کېدو لرې پورې دا لار ساري دې ته استشراف وایي شیطان یې ساري حقیقت داسې دی په لارې باندې به 50 نارینه رواني څوک هم نه چې څوک روان دي چې یوه ښځه روانې هر سړی هغې ته بیا ګوري دا ولې دا شیطان د زیږي استشراف شیطان وکړي او دا شیطان بیا د خلکو د رسي ورنږدې کړي ورته دا شیطان د خلکو ته د سترګو سترګو د نږدې کوي په دې وجه باندې المرأة كلها عورة دا ښځه ټوله پرده ده دا به د پردې خیال ساتي او دا اعتراض هم دی نه کوي چې نارینه ولې پردې برقې نه په سروي دا بعضې زنانه دا لیبرل زنانه وایي داسې چې موږ ته وایي چې تاسو پرده کوئ او مخونه پټ کوئ او دا بوجۍ په ځان باندې راواچوئ نارینه هم دې چېرته په سر کړي که نه د دې جواب یو زنانه د مولانا مودودي رحمه الله نه تپوس کړی تعلیم یافته جنۍ وه چې اسلام کې دا زیاتې زموږ سره ولې دی چې سړو ته وایي چې تاسو مخونه ښکاره کوئ او موږ ته وایي چې خپل مخونه تاسو پټ کړئ دا ظلم زموږ سره ولې کېږي مولانا مرحوم دومره ښکلی جواب وله ورکو ورته ویل بچیا داسې کار دی چې زه تاله جواب در کوم صحیح جواب را راکړه تپوس درنه کومه دا چېرته په بازار کې د سریي دوکان لیدلی دی د سریي او د اوسپنې او د سټیل دوکان چې څوک سټیل خرڅوي ویل او ویل د سټیل څنګه پراته دا باران ته پراته که نه باران هم پې کېږي په دې لاره باندې که بالفرض حیوانات ځي هغه هم پې د پاسه ګرځي انسانان هم پې اوړي وراوړي د غرمو نه څوک نه سیټته کوي د یخنۍ نه څوک نه سیټته کوي او په دې اوسپنه باندې دا هر څه لګي بالکل د هغې اړو څه قیمت د خلکو په ذهن کې نه وي ویل تا که چېرته د سرو دوکان لیدلې نو دا سره چې دي د سرو دا دوکان ځان له یو ښکلی د شیشو دوکاني او یا په هغې کې دننه یو المارۍ په المارۍ کې شوکیس کې دننه بیا یو بل ډبۍ په هغه ډبي کې دننه بیا فوم موم لګېدلی او په هغې کې دننه دا یو میخکې دا یو رینګ او یا شی به ښودی وی دا ولې دا سره دننه پټ پراته دي او دا کم چې وسپنه دا بار پراته ده دقه مثال د زنانو دی زنانه سره د سونه د ګولډ دی دا زنانه سره دي نو سره څوک هر چاته نه ښیي که نه دا به په پټ ځای کې سړی ږدي تاسو چېرته یو هوښیار زرګر پیدا کوئ چې په تیمرګرې په بازار کې یا د اوچ په بازار کې په ګاړۍ د پاسه سره خرڅوي چېرته شوي دي داسې نه دي شوي او سریه د دې سکول نه وځي او په کم ځای کې چې د سري دوکان تا ته ښکاره کېږي دا به کلاو پرته وي دقه مثال ځکه نارینه مضبوط دي د دې مثال د اوسپنې خیر دی که باري ته نقصان نه رسېږي خو زنانه کمزوره دی سن پې نازک دی نو مقام یې موچت دی خو چې بار ته راوځي مسایل ورته جوړېږي هغه یو مسلمان ته ویل چا ویلي چېره د تاسو ولې په اسلام کې دا پابندي لګولې ده چې سړی به سړي له لاس ورکوي او پردۍ ښځې له لاس نشي ورکولی عام طور باندې دا انګریزان دا باک نه کوي لاسونه هم ورکوي غاړې هم ورکوي او هغوی ډېرو دا باک نه ګڼي دا ولې پابندیانې دي داسې چل دی دا پابندیانې تاسو ولې لګولې دي نو هغه ورته ویل چې زه ستا نه تپوس کوم د برطانیې ویل تاسو چېرته ملکه الیزبت له چې ته لاس ورکړی دی ورکولی شئ ویل چې نه نشو ورکولی ولې نه ورکوئ لاس د هغې څه خاص خلک دي چې هغه ورسره لاس میلاوهلی شي هر سړی نشي میلاوهلی هغه ویل زمونږ کوین دا او زمونږ ملکه ده
د هغې ځان له خپل یو تحفظ دی، هر سړی هغې له لاس نشي ورکولی. دا مسلمان ورته وایي چې زمونږ هره زنانه ملکه الیزبت ته، زمونږ هره خور او هره مور او هره لور د دې مثال د دقې عظیمې حکمرانې دی او د دې ملکې دی. زمونږ هره زنانه داسې قدر کوو. تاسو په ټول انګریزان د یوې ملکې الیزبت قدر کوئ، موږ د هرې زنانه قدر کوو. لهذا لاس پر څوک نه ورکوي. د موږ په خپله باندې په دې خپل اسلام به اعتراضونه شروع کړو چې رښتیا دا پکې کمی دی، دا هېڅ کمی پکې نشته دی، هېڅ کمی الحمدلله. شکر وباسل غواړي داسې پوره دین الله موږ له راکړی دی. نو رسول الله فرمایي چې درېیمه ذمهداري څه ده؟ و احسنت فرجها، د خپل عورت حفاظت کول. او څلورم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي چې ولې دا اهم ذمهداري ده؟ و اطاعت بعلها، د خپل خاوند اطاعت کوي. اطاعت بعلها، خپل خاوند اطاعت کوي، د خاوند اطاعت به کوي. 5 وخته منځونه، د رمضان د میاشتې روژه، او د هغې سره سره د خپل بدن حفاظت. او څلورم نمبر دا ده چې دا زنانه به خپل خاوند خوشحاله ساتي. موږ حدیث بل ورځ ویلی و، دومره د خپل خاوند اطاعت راغلی دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي یو نارینه دی خپلې ښځې ته آواز وکړو، د خپل څه حاجت دپاره راوغتله، نو فلتأته ولو كانت على التنور، دا که په تنور ډوډۍ پخوي هم ډوډۍ دې پرېږدي ودې سوځي، د خاوند مال دی که نه، او را دې شي یو دا دې د خاوند خواله راشي. څه ورته وایي؟ او نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې داسې فرمایي چې خاوند ښځې ته و چې راشه زما دې بسترې سه زما خواته کښېنه، او دا رانغلله. نبی علیه صلات وسلام فرمایي لعنتها الملائکة حتی تصبح، د سبا پورې دا فرشتې ورته خیرې کوي. او ترمذي کې حدیث دی وایي د دې خاوند دپاره چې الله تعالی په جنت کې کومه حوره تیاره کړې ده، وایي هغه هم الله خبره کوي چې ته خبر یې هغه ستا خاوند چې په جنت کې به ستا خاوند په دنیا کې چې کومه ښځه د هغې خفه کو، وایي هغه حوره ورته خیرې وکړي چې قاتلک الله انما هو عندك دخیل، الله دې تباه که دا خو ستا مېلمه دی، یوشک ان یفارقک عندي، نږدې د ستا د خوا نه به زما خواله راځي، زه به بیا قدر کومه، ته د دې مېلمه قدر نشي کولی. په دې وجه باندې تاسو که خیال یې کومه زنانه چې د خاوند نه فرماني دا خواره ګرځي، خواره دا د حورو هغه خیرو وهلي دي چې هغو ته خیرې کوي. چېرته به تاسو داسې زنانه نه لیدلي چې د خاوند نافرمانه ده او دا ښه ریلیکس ژوند تېر کړي، نشي تېرولی. دا به خامخا دا به په ټینشن کي، دا به خفی، بیا به بانه کوي. کله چې د خاوند څخه د ښځې ورانه شي، دا تاسو ټول تقریبا د پکې شادي شده به ډېرې زنانو کې هم دي، د خاوند او د ښځې چې ورانه شي، نو دا چې د مور که راشي د خاوند مخالفت نه کوي. کله به په سخر پسې لګي، سخر راته داسې ویل، خواږه راته داسې ویل، لیور مې داسې دی، اندرور مې داسې ده. غلطي په خاوند کې ده، خدا به یو غربل غربولي. دې مطلب دا چې دا اوس لیونۍ شوې ده، خاوند تابعداري نه کوي، نو الله تعالی دې له وار خطا کړی دی. دی د خپل خاوند تابعداري شروع کړي، بالکل سپینه رڼا ورځ به بیا هېڅ مسایل به دې ته نه وي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي دی د خپل خاوند اطاعت وکړي. او دا هم پکې نشته دی چې یاره زما پوزیشن یو شانته دی او خاوند مې بې تعلیمه دی، یا زما غټ جاب دی خاوند مې بغیر د جاب نه دی، زما قوم اوچت دی خاوند قوم مې لاندې دی، زه ښایسته یم خاوند مې بدرنګه دی. نه جي، چې کله تا ورسره رشته وکړه دا خاوند ستا سردار شو، دا ستا آقا دی، د دې خاوند د خپو د لاندې اوس جنت دی ستا دپاره. د دې حدیث دا مطلب چېرته هم نه دی چې ښځه به د پلار نه مني. بعضې خلک د دې حدیث تشریح په دې طریقه باندې کوي چې دلته کې د خاوند ذکر راغی نو د پلار به نه مني. نه، مطلب نه دی، د پلار به مني. حدیث کې راځي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، د الله خوشحالول د پلار په خوشحالۍ کې دي، او د الله خفه کول د پلار په خفه کول کې دي. پلار به خوشحاله ساتي. دومره ده چې د زنانه د ماشوموالي ژوند د پلار کره تېرېږي، او بیا د دې سنجیده ژوند د خاوند په کور کې تېرېږي، نو زیات وخت د خاوند سره ځي. او بله دا چې پلار د خپل لور نه ګیلې نه کوي، وایي دا بچی ده، حتی که دا پلار دا لور یې سپین سرې ولې نه شوله، د نوسو خاونده شوله او د نوسو نیا شوله، نو بیا هم دا پلار وایي دا زما بچی ده، لور ورته وایي دا زما بچی ده، وړوکې ده، کمزورې ده، ماشومه ده. نو پلار د خپل لور نه ګیلې نه کوي، خو خاوند خو ګیله کوي. او زه یو خبره ګورې بله کومه، حیا هم راځي په دې بعضې خبرو کولو کې. ځکه مشران، تاسو مشران ناستې، زنانو کې هم زمونږ میندې دي، نیاګانو په ځای باندې پکې دي. زمونږ په دې معاشره کې یو بل فساد دی، دا ماته چا 2-3 مشرانو ماته ویلي هم دي په دې کلاسونو کې دا خبرې وکړه، نن مو قراله چې دا زنانه کله دا په خپله مزوانه یو خاوند یې مزوانې، نو ټیک ټاک د خاوند تابعداري کوي، چې خاوند یې ځوان دی بس تابعداري کوي. خو چې کله دا خاوند بوډا شي، بیا کوشش کوي د خاوند نه خپل کمره او د خاوند نه د هغې د ناستې ځای هغه جدا کړي، بیا د خپلو نسو سره په کمره کې، خپلو بچو سره په کمره کې. یاد ساتئ، ګورئ
د خبره په بیان کې یقینا چې سړی د حیا ورزي خو د دې خاون ګورې په ښځه د مرګ پورې حق دی ګورې نو څو حق د باندې نشته ته زمان وسی بس کوي یو زمان وسی دی پیغله یو زمان زما نوسی دی ا د خپل پلار بچی دی غم ور لکې پتا باندې غم نشتا دې زنانه ته و چې ته د خپل خاون تابعداري دا به د مرګ پورې کې کستا او دارنګ د هر وخت خپل تقاضي د قران عظیم کې الله تعالی فرمایي وجعل بينكم موده ورحمه خزي خاون ته وي الله ستاسو مینس کې مودت او رحمت اچولې دي د خاون او د خزي مینس کې دوه رشتې دي یو د محبت د مینې رشته ده یو رحمت د رحم رشته ده یو بل سي مینم ده او په یو بل باندې رحم ډیر زیات ورزي حسن بصری رحمه الله رضی الله عنه خپل توجیه کړی دا سړی ذهن اخلي ولدي مطلب دا دی د خزي په خاون باندې دوه دور راځي یو د ځوانۍ دور دی د بډاوالي دور دی نو په ځوانۍ کې مینه ده او په بډاوالي کې بیا رحمت دی جعل بينكم موده في الشباب په ځوانۍ کې دا مودت او محبت دی چې کله سړی بډا شي بیا رحمت دی لہذا کدا زنانه د سو پورې ګرځېدې شي او خاون ته چې پښمنی کې پاسې کماله چې په خو ټیک ټاک به ولا بخي ولې نه به بخي ولا سو به ولا بخي دې خاون ټول حفاظت دا به د خزه کوي بعضې زنانه او ایمان د خپل لوریانو له حیا راځي او دغه شانې ماله د هغې سره سره ماله د خپلو بچو نه شرم راځي به په دې وخت کې د خپل خاون سره په کمره کې یم او نږدې به ورسره یم نو په دغه وخت کې او بیا دا بدبخت داسې وکړي چې دا خاون داسې شي چې خپل اودس نشي ټینګولی او نسې به زی د هغې خدمت به کوي او دا به ناستې دا به نه پاسېږي د هغې د کپړو د بدلولو انتظام دا به په خپلو نسو به بچو باندې کوي دا به نه ورځي ا بچو له څومره شرم وري دا خپل باندې هلکان یې سړي یې نارینه یې د پلار خدمت سړی څنګه کولی شي حیا نه ورځي ورله دا بعضې خدمتونه د خپل نیکه او د خپل مشر خدمت سړی څنګه کولی شي دا نه کېږي د سړي نه یعنې که سړی غواړي هم او دا بعضې رشتې داسې چې هغه په دې منځ کې رکاوټ جوړېږي نو ښځې ته وایي دا د خپل خاون خدمت کوه دا ستا خاوند دی دا ستا ذمهداري ده اوس تاسو ګورئ خویندو ورونو تاسو ته مې دا څلور ذمهدارۍ د ښځو وي 15 وخته مونځ دی رمضان روژه ده د خپل بدن حفاظت دی او د خاون اطاعت دی کارونه هم څلور دي او په اوږو باندې ضرور او 2000 کارونه اچولي دي نو کوم کار چې زمونږ نه دی هغه مونږ کوو او کوم چې زمونږ دی هغه مونږ نه دی هغه مونږ پرېښی دی دقه زمونږ بنیادي مسایل دي نبی علیہ السلام چې دا څلور کارونه وکړل دومره خوش قسمته چې فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت د جنت په کومه دروازه چې دا تلل غواړي دی د جنت په هغه دروازه باندې جنت ته لاړه شي دا جنت ته تل په دغه طریقه باندې کېږي په دې نه کېږي چې ته د خپل ګاونډۍ سره جنګ وکړه د خپل اندرور سره جنګ وکړه یور سره وکړه وران یې وکړه کورونه وران کړه ګاونډونه وران کړه دې باندې نه کېږي دقه کار دی دقه خپل ځان حفاظت کول په دغه طریقه باندې ژوند تېرول دا د زنانو اصل ذمهداري دي او زنانو کله کله او چېرې موږ کمزوري یو دا خاوندان را باندې ظلم کوي او وهل ټکول کوي نو دا زیاتی کوي دا غلط کار دی په هغې موږ خبره کړې وه خاوند ته وایي چې ښځه مه وهه بېځې قرآن عظیم کې د ښځې وهل راغلي دي خو د وهلو نبي علیه السلام په خپله باندې فرمایي چې لا تقبهها ولا تضرب الوجه کنځلې به ورته نه کوې مخ به وله نه وهې او بیا وایي چې وهل کوه خو داسې وهل نه چې د هغې اډوکې مات کړي هغې ته تکلیف ورسوي د ادب دپاره وهل دغه به صرف جایز وي د ښځو وهل په خبرو باندې کېږي که نه د ښځو وهل دا یو خبره ورته وکړه وایي ته نافرمانه یې قرآن مجید کې چل ښودلی شوی دی که نو بستره ورسره جدا کړه خبرې ورسره بندې کړه تعلق ورسره لږ پرېږده بس ښځه به جوړه شي دقه د ښځو ښځه په دې باندې بس خفه کېږي لهذا دغه د تربیت طریقې د نبي علیه صلات وسلام ښودلي دي او د ښځو لپاره دا غټ ټایټل پوره دی چې دا مور ده د ښځې غټ ټایټل او غټ نښه څه ده چې دا مور ده د مور نه بل غټ رشته شته د مور نه بل غټه رشته په کائنات کې نشته دی د مور نه لوی رشته دا په کائنات کې نشته په کائنات کې ای صحابي راغلی دی نبی علیه السلام ته من ابر یا رسول الله د الله رسول د چا څخه ښېګړه وکړم د چا سره ډېره ښېګړه وکړم د چا خیال ډېر وساتم نبی علیه السلام ویل امک مور ویل بیا ویل امک مور بیا ویل مور څلورم ځل باندې وی ابا که پلار دی نو 50% دا د مور حق دی او 50% حق دا د پلار دی دا د مور غټ مقام دی که نه ټیک د میراث کې به حصه نیمه ګواهي به نیمه هغه ځان له د هغې خپل خپل فایدې دي خو دلته وایي چې ستا حق څومره دی دا ټول بچي ستا دي دا ټول بچي ستا تابعدار دي او څه وایي الجنة تحت اقدام الامهات دا جنت دا د موریانو د قدمونو لاندې دی د زنانه نه او د ښځې نه او د خاتون د ټول نه
غټ ګریډ دا دی، غټ ګریډ دا دی او د ټول نه اوچته مرتبه دا ده چې کله سړی د زنانه مخامخ ورشي په نظري سره مسلمان ښکته شي. دا نظر چې دا چېرته نه ښکته کېږي. د دې نظر په باره کې الله وایي تاسو وګورئ فانظروا فی ملکوت السماوات والارض، وګورئ په دې اسمانونو ځمکو کې. او چې کله ښځه مخامخ راشي بس نظر ښکته. دا ولې؟ دا نظر چا ښکته کو؟ دا مور ښکته کو، دا خور ښکته کو، دا د مسلمان خور، مسلمان لور، مسلمان بچی دا نظر ښکته کو. دا غټ مقام دی د ښځې دپاره. په دې وجه باندې دا ذمه دارۍ چې موږ دا په اصل کې دا موږ زده کو او په دې طریقه باندې خپل ژوند تیر کو.